للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. سورة بقرہ اول سپارہ دا 30 نمبر آیات کریمہ سورة بقرہ دا. د تخلیق آدم علیہ السلام تاغوی د پیدائش بارک د پرښتو سره د الله پاک کلام او د پرښتو د الله پاک ذکر او تسبیح او عبادت د پاره خپل ځانونه پیش کولو خبره او بیا یو امتحان په دوی باندې او پاغه کې د آدم علیہ السلام کامیابی او د آدم علیہ السلام فضیلت ثابتېدل او د پرښتو آدم علیہ السلام طرف ته د الله په حکم باندې سجده کول او د ابلیس انکار کول دا به ان شاء الله تعالی بیانېږي. او بیا آدم علیہ السلام جنت کې اوسېدل د هغوی بیبي او بیا شیطان وسوسه د هغوی زړه ته رسېدل او هغوی چې کوم بوټي نه منې شوي د هغې نه خوراک وشو په یېره باندې بیا دنیا ته راتل او د آدم علیہ السلام الله پاک طرف ته عاجزي او رجوع او دعاګانې د هغې بیان به کېږي. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً او کله چې ویل رب ستا ملائکو ته یقینا زه پیدا کوونکی ما په ځمکه کې خلیفه الله پاک پرښتو ته ویل دا مشوره وه نو اعتراض واردېږي چې د الله پاک خو مشورې ته ضرورت نشته دی. لا مشیر له خطبه کې تاسو وایي د الله مشیر او وزیر ته ضرورت نشته. نو ډېر علما ځکه ویم چې دې کې د مشورې خبره مه کوئ خو مزیداره خبره او ښایسته دا ده چې دا مشوره وه خو تعلیما للعباد دې کې بندګانو ته تعلیم دی چې زه رب العالمین یم ما مشوره کړې ده نو تاسو مخلوق چې تاسو ناقص علم ناقص سوچونه تاسو خو په طریقه اولا سره مشوره کوئ. نو تعلیم دی پکې بندګانو ته انی جاعل من خالق زه پیدا کوونکی یم فی الارض بځمکې کې خلیفه یو خلیفه او فیصلې والا. یا خو خلیفه د جن نه دی د جناتو نه پس دی راغلل خلیفة من الجن بشي. مخکې د پیریانو حکومتو د ځمکه باندې د انسانانو نه مخکې پیریان او نور ډېر مخلوق داسې آباد انسانانو او پیریانو ډېر د هغې پیریانو هغې په ځمکه کې فتنې او فسادونه وینې تویول شروع کړل یو بل سره زیاتې ظلم شروع
پرښتې پسې راکوشو د اسمانونو او دی څه مړه کړه او ویې وهل او څه د دشتو هغو ته وشړل غرونو ته لاړ دا ابلیس هم دغه کې وکړ شیطان هم په دې کې دا ابوالجان نه وګورئ جناتو پلار نه و ډېره دنیا وه ډېرې سې نوسو کې راتلو کم چې د اور نه پیدا دی د جناتو پلار د هغه په نوسو کې راتلو دی هغه وخت کې چې کله د اسمانونو ته خېژولی شو دی وړوکی و په غرونو پسې څوک به ګرځېدو بیا پرښتو په سپارش چې زه به بره عبادت کوم اصل کې کورسۍ ته غلو د پرښتو مشري او دای غوښتل چې ما ته به دغه میلاو شي ځان یې قصد بزرګ جوړ کړی او خو بزرګي ناقصه نو پرښتو سپارش باندې چې زه به بس ما به نور څه کار نه وي بس زه خپل وظیفې ذکرونه پخومه او ما بره ځان سره وخېژول بره ځان سره فوت بره به عبادتونه کول او په پرښتو کې سم مشهور و مختلف اوازونه به ورته کېده مختلف اسمانونو کې په یو اسمان کې په عابد په نوم باندې یادېده په بل کې د عالم په نوم یادېدو د بل کې د تقي په نوم یادېدو د بل کې د عارف په نوم باندې یادېده او یو کې د خازن په نوم باندې یادېدو او په اوم اسمان کې عزازیل په نوم باندې یادېدو تکبر عزازیل را خوار کرد به زندان لعنت گرفتار کرد او په لوح محفوظ کې ابلیس لیکلی و په لوح محفوظ کې ابلیس و مختلف القابات د الله پاک سره کلام کړی نو علماء لیکلی چې دی عارف هم و وی عارف څنګه و وی ده ته پته و چې د الله تعالی د ذات مبارک د هغې د شان نه د جلال په وخت کې جمال نه جدا کیږي الله پاک ذات پیژانده نو ګوره د هغه سختو خبرو کې الله پاک سره د کلام کړی دی او لګیا وي ما ته مهلت راکړه دا وکړه هغه وکړه لګیا دی پیش وي دا عارف هم عالم هم دا چې مشهوره ده خلکو کې چې د پرښتو استاذ و دا خبره غلطه ده مفتی فرید رحمت الله علیه په دې باندې رد کړی دی نور علماو پرې ردونه شته دی موجود دي پرښتو طاووس الملائکه به ورته ویلی کېدو خو پرښتو استاذ نه و یو شان یې بس یو نو دا د دې پیریانو حکومتو دی ختم شو ته نو دا خلیفه چې وای نو خلیفه یعنی دا غینا یو نه خلیفه د جناتو نه پیدا کوم چې ختم شو دی په اوس آبادی یا یو فیصله والا خلیفه معنا یو فیصله والا خلافت په اجتماعي زندګۍ کې انسان د خلافت د پاره پیدا دی چې اسلامي ریاست او حکومت به خلافت دله به خلک راځي فیصلې به راوړي حکومت به فیصلې کوي قالو دی پرښتو ویلي اتجعلوا فیها من یفسد فیها آیت پیدا کې په دې ځمکه کې هغه څوک چې فساد به کوي په ځمکه کې څه به کوي فساد به کوي په ځمکه کې فساد به کوي
ويسفك الدماء او وینې به تویوي ځمکه کې به فساد کوي او وینې به تویوي نو دا دوه خبرې دوی وکړلې خدا دې کې بستا ذهن ته اشکال راځي اول اشکال دا دی چې دا خبرې دوی ولې وکړې ځکه انسان او آدم علیه السلام خو لا پیدا هم نه دی صحیح د څه نه دی ته معلومات وشو ولې دی ته د غیب و علم اوسه چې دی دا خبره وکړه دا خو وروسته خبرې دي دا وروسته خبرې دي نو جواب وکړه ته دا پته څه نه ولګېدله نو یا دا چې الله پاک دې ته ښودلي وو چې داسې به دی دام کوي یا د دې خلیفه ټکي نه علماء کرام وایي دی معلومات وکړو چې خلیفه او یو فیصلې والا به مثال هغه معنی چې واخلي نو فیصله چاله راځي فیصلې څوک کوي هسې به څوک فیصلې کوي خو څورانۍ به شوي که نه چا به څوک مړ کړي چا به وینې توی کړي څه به شوي که نه د دې ټکي نه دی معلومات وکړو دی ویلې چې دی به وینې تویوي او فساد به کوي په ځمکه کې دا فساد په ځمکه کې دا بالمعاصي یادوي ښه په ګناهونو باندې فساد په ځمکه کې په څه شي دی لکه په ګناهونو باندې دی دریم جواب چې پرښتو دا خبره څنګه وکړله نو علماء کرام فرمایي چې دی قیاس د یو د ثقلینو په بل باندې وکړو ثقلین انسانانو پیریانو ته ویل کېږي څه ثقلین دا دواړه د ځمکې باندې ثقل او بوج دي درانه د ځمکې درانه کړ نو ثقلان او ثقلین انسانان او پیریان لکه زمونږ نبی علیہ السلام د دواړو پیغمبر دی که نه د قیامته پورې نو دې پرښتو د یو د ثقلینو قیاس وکړو په بل باندې یعنی پیریانو څه کړي وو نو دی ویلې چې هم داسې دي نو دا انسانان یاره دی به هم داسې کوي دې ته قیاس یې وکړو په هغې باندې بله خبره د پرښتو دا خبره چې دی به فساد کې په ځمکه کې وینې به تویوي او منګه حمد و تسبیح وایو په حمد ستا باندې او پاکو ځایونه د رضا ستا دپاره دا خبره څنګه ده نو یاد ساته دا د مشورې خبره وه دې کې په الله تعالی اعتراض نه دی او نه د آدم علیه السلام سره حسد دی ګوره ځان سره یاد ساتئ ګوره پرښتې دې نه پاکې دي دا خدای خپل ځانونه پیش کړه ونحن نسبح بحمدک او موږ تسبیح وایو په حمد ستا سره ستا په حمد سره موږ څه وایو تسبیح وایو یو خو تاسو ما مخکې معنی وکړله د جاعلون د خالقون سره هم ځان سره یاد ساتئ خلیفه من الجن هم ځان سره یاد ساتئ
د دې ټکی معنا ونحن نسبح بحمدک د دې یو معنا علما داسې کوي چې ای نقول سبحان الله وبحمده موږ سبحان الله وبحمده وایو. انی خالق وړاندې مې ته یا د دې ونقدس لك معنا او یادو ستا پاک ذات معرف القرآن وی یا بل معنا لوی بیانو ستا یا بل معنا پاکو ځانونه د رضا ستا د پاره. او یو معنی دا راځي ګورم ونقدس لك عما لا يليق بشانك یا ونقدس لك انفسنا من الذنوب لاجل طاعتك خپل ځانونه د ګناهونو پاکو استاد رضا د وجه نه او د هغې د پاره چې کوم دی نو پاکو یا د اوستا پاک ذات یا لوی بیانو ستا یا پاکو ځانونه د رضا ستا د پاره یا د اوستا پاک ذات. بحمدک متلبسین بحمدک نو ګورا مونږه ستا صفت او سنار سوایو نو فنحن احق بالاستخلاف منه نو مونږه په خلافت باندې د دنه ډیر حقدار یو چې لکه دا ته څوک خلیفه کې نو دا مونږ جوړ کا ګور خپل ځان کې پیش کو حسد نه دی کړی پیش په خبره باندې د دې زو مثال کوم بغیر تشبیه نه چې زه چا د الله شان اوچت لکه یو استاد هغه طالبانو ته وایي چې مثال یو کس د خدمت د پاره منتخب کوم په دې کې مخکې کسانی چې هغې د مخکې نه خدمت کوي خو کل جدید لذیذ نو یو طالب پکې وایي چې یاره جی دی باندې څه کې دا خو څه پته لګي منګه سره پاره یو نو دا د نور سره حسد نه کړه چې دا نوي کسان دی ماخله بالکل خپل ځانګې چې کم دی نو د خدمت د پاره وړاندې کو او نه په الله پاک اعتراض کړی د نور د الله پاک څخه خوښه د هغه کار وشو که نه آدم علیه السلام پیدا کو کنه دی دا خبره کوله چې لکه دی به فساد کوي ویني به توی نو دا کومه منشا چې دی د عدم تخلیق وښودله چې د دې څیز د وجې نه مه پیدا کوو دا څیزونه به کوي الله پاک وایي د دغې د وجې نه پیدا کومه دی دغه کوي که نه دا فساد کوي او څه کوي ویني توی دا خو پکې راځي که نه جنګ کې پښتانه یو مړی کېږي که نه او دومره خلک چې ګرځي راګرځي دا به څه کوي نو داسې خبره خو ده چې یوازې به پکې ورانکاري خلک وي ورانکاري به پکې نه وي بلکې په دې کې به د آمنې لال هم راځي محمد رسول الله هم راځي په دې کې به حضرت عیسی روح الله کلمت الله مسیح الله هم راځي او په دې کې به حضرت موسی کلیم الله هم راځي او په دې کې به ابراهیم خلیل الله نوح نجی الله ابتدا به د آدم صفی الله نه وشي دې کې غوره خلق دي قال انی اعلم ما لا تعلمون
الله تعالی فرمایل زه پوهېږم په هغه څه چې تاسو پې نه پوهېږئ کم مصلحت چې په دې پیدایش کې دی زه په هغې پوهېږم تاسو په هغې باندې نه پوهېږئ انی اعلم ما لا تعلمون زه پوهېږم په هغه څه چې تاسو پې نه پوهېږئ چې ما یکون فی بني آدم من الانبیاء والاولیاء وغیر ذلك من المصالح والحکمه چې په دې بني آدمو کې به انبیاء اولیاء به او د دې نه علاوه مصلحتونه او حکمتونه دي پکې وس الله پاک آدم علیہ السلام ته د سيزونو سنمونه وښودل بیا پرښتو ته وړاندې کړل او پرښتو ته ویل چې دې سيزونو د دې خبر ماته راکړئ د دې نومونه راته وښایئ که چېرې تاسو رښتوني یې دی پرښتو ته ویل په دې لحاظ پوهېږئ دا بعضې سړی په دې نه پوهېږي ابو چې یاره ولې پرښتې دروغجنې وې څه نو دا صادقین په څه کې فی انی لا اخلق اعلم منکم وانکم احق بالخلافه په دې ټکي کې که تاسو رښتوني یئ چې زه به ستاسو نه عالم مخلوق او پوهه مخلوق نه پیدا کوم او تاسو په خلافت باندې حقدار یې وئ نو که په دې ټکي کې رښتوني یئ نو زه دا خبر راکئ فی انی لا اخلق بأعلم منكم وأنكم أحق بالخلافة ستاسو نه عالم مخلوق به زه نه پیدا کوم نو پرښتو ویلې سبحانک پاکي تعالی موږ ستا پاکي وایو موږ د علم نشته مګر چې تا موږ ته راکړی یقینا ته علیم او حکیم ذات علیم هغه ذات ته چې په علم کې کمال ته رسېدلی او حکیم چې په حکمت کې خپلو فیصلو کې کمال ته رسېږي خپل حکم کې حکمتونو والا ذات یې تا باندې موږ اعتراض نه کوو الله دا څه څیزونه هغې ورته وښودل ته به وایې چې دا څیزونه یې پرښتو ته ښودلي وو که نه یې ښودلي که ښودلي وو ما ته ګورئ که ښودلي وو نو د پرښتو ولې ورته جواب ورنکړو او که نه یې ښودلي نو دا څنګه امتحان دی چې یو کس تا سبق نه وي ویلی او بیا ورته دا ما ته واوروه دا دوه خبرې دي اسما په دې ځان پوه کوي د آدم علیه السلام دا نوم لومبی کې رالی نو په دې ځان پوه کوي آدم معنا دا یا خو د ادیم الارض نه دی د ځمکې د مخ ته ویلی کېږي نو دا جسم مبارک د دې ځمکې د مختلف ټوکړو نه د هغې خاوره جمع شوه نو ادیم الارض نه دی یا دغه وجو ته آدم وایي یا آدم دا ګندمګو غنم رنګي ته وایي دا د آدم علیه السلام نومو او په جنت کې به آدم علیه السلام اسم کنیه څه شی ده ابوالبشر دی که نه ابوالبشر د انسانانو د بشر پلار دی او دویمه اسم کنیه د آدم علیه السلام به راشي تاسو ته چې په جنت کې به آدم علیه السلام ته دویم نوم چې आवाज پې کېږي اسم کنیه سره نو ابو محمد به ورته ویلی کېږي
ابو محمد د محمد پلار صلی الله علیه وسلم نبی اسلام مبارک نسبت کی زامن یې ډیرو اولاد یې ډیرو نوسی یې ډیرو خدا ټول اولاد یې دغه یو په مرتبه او شان کې د هغې مقابله څوک نشي کولی د نبی اسلام مبارک اسماء الاشیاء د سیزونو نمونه ته وښوده مسمیات سیزونه ورته نه وښودلي لکه دا پلانکې چې د دې داسې نمونه ورته ښودلي په دې نمونو کې ډېر لوی کلام او بحث د مفسرینو خو لنډه خبره مې درته وکړه چې څه بس نو د اشیاو نمونه ورته ښودلي وو ډېر څیزونه ورته ښودلي وو لکه مثال د پلانکي څیز دا وایي دې ته کاسه وایي مثال پوهېږې نو د هغې اسماء یې ورته وښودو که هغه اسماء المسمیات او اسماء الاشیاء ورته وښودو هغه شیزونو نمونه شیزونه دغه کړل بیا خبرې ته راشه بیا یې پرښتو ته پیش کړو نو پرښتو ته د دې علم وو او که نه علم ورکړی شو نو که ته وایې چې پرښتو ته خدا خو آدم علیه السلام ته وښودو نو پرښتې خو کې ذکر ونه کړو چې هغې ته وښودو او بیا امتحان د ټولو نه اخلي نو یاد ساته دا چې آدم علیه السلام ته ښودلي وو نو پرښتو په وړاندې باندې ښودلي وو د پرښتو په وړاندې پرښتې هم حاضر وې پرښتې حاضر وې خو پرښتو کې هغومره استعداد نو څومره چې په آدم علیه السلام کې وو نو پرښتو نه هیر شو آدم علیه السلام ته یادو سبق یادو لکه مثال په طور باندې دلته دور تفسیر کېږي درسونه کېږي نور سبقونه یې کال کې اوس د ړومبۍ درجې طالب چې ته په 5مه درجه کې کېنی په 4مه کې کېنی او استاد حسامي وی یا هدایه وی یا دغه رنګې بل غټ کتاب وی او د کس ړومبۍ درجه مې دی په هغې باندې نه پوهېږي او سبا یې ته تپوس کوې نو 5مې درجه ونه کړو نو کېدی شي هغې صحیح کې هغه خپل سبق دی ته رسېدلی دی او چې دا کم د بل کلاس نه تللی وای کې ناسو عمر استعداد یې نه نو دې ته نشي صحیح کولی اگر چې دې ناسو دا اورېدلي هم دي دته ښودلی شوي هم دي خو ده کې هغومره استعداد نشته دی نو پرښتو هم دغه مسله وه نور علم والا هغې هم وي ان کنتم صادقین کې مې ته خبره وکړه که نه قالوا سبحانك لا علم لنا دی ویلي پاکي د تا لرې عن الاعتراض علیک په جواب کې پرښتې ویل یا الله موږ تا باندې اعتراض نه کوو پاکي د تا لره موږ ستا پاکي وایو لا علم لنا موږ ته علم نشته الا ما علمتنا مګر هغه چې تا موږ ته راکړی الا ما علمتنا ایاه مفعول ثاني حذف دی ښه دې ځای کې اقرار دی په خپل عاجزۍ باندې او اعتراف دی په فضیلت د آدم علیه السلام باندې د پرښتو د خپل عاجزۍ اقرار یې وکړو او د آدم علیه السلام د فضیلت اعتراف یې وکړو اقرار یې وکړو چې آدم علیه السلام دا فضیلت دی ثابت دی سبحانك لا علم لنا الا ما علمت مطلب موږ په الله نه پوهېږو یاد ساتئ دام علم دی چې ته په یو مسله نه پوهېږې او خبره ته لا اعلم پوهېږې هلته مولانا صاحب نه چا تپوس وکړو مولي صاحب دا مسله څنګه یو څو تپوس یې وکړل هلته باندې زه نه پوهېږم مولي صاحب کتاب ګوره که نه وایي دې باندې ځان پوه کوه امام مالک رحمت الله علیه باره کې راځي که نه چې تقریبا 40 مسلو تپوس ته وشو په سره پاسه په 13 کې یا 34 خواوشا کې ورته وویلې چې زه پرې نه پوهېږم 15 جواب یې ورکړو امام مالک رحمت الله علیه دې وجې نه مفسرین بعضې لیکي دلته چې عالمانو له پکار دي چې په خپلو شاګردانو کې دا خبره وچلوي یعنې خپله دې داسې کوي چې په مسله نه پوهېږي لا اعلم چې شاګرد هم سبا چې لا اعلم چې نه پوهېږي او مسالې له بیا دغه ګوري چې ورکه دا سړی
هلته یو کس نو چا چې تپوس کړی ما یو شاګرد و دنیا ټکي څه معنی ده دنیا که نه نو هغه ته لکه دا ټکی به ته غلط وی ګورئ پوه شوې وایي نه چې دغه دنیا وایي نه ته دا ټیک که زه تا ته بیا ویم که نه وایي بس بیا موسیقل راسور شول ته راغلی ما ته دنیا څه معنی ده وایي نو ته وایې چې نه پوهېږم پې که نه دا هم علم دی ښه دا هم علم دی چې زه نه پوهېږم او که نه دا ښه ده او که نه غلطه مسله ته بیان کړي دا ښه ده چې غلط د بیان کړي نو ځان جهنم خشاک جوړی دا خو ضروري نه چې سړي ته به د هرې خبرې معلومات علمي دا علم دا خو سمندر خو خلک سمندر خو پې وبخي دا خو دا موږ یې غاړې غاړې ته روان یو منځه ګور ډوب شي او کې پروت دی اوس راشه زه نه پوهېږم پې یو بزرګ وایي زه د هغې ټکي نه ولې حیا وکړم چې پرښتو ته حیا نه ده کړې ای موږ ته علم نشته یا الله تا موږ ته کم راکړه بس زه پې نه پوهېږم په دې مسله دا د علم نه دی علم دی دا انک انت العلیم الحکیم یقینا ته پوهه او حکمتونو والا ذات علم دی کامل دی قال یا آدم انبئهم ویل الله تعالی اے آدم علیہ السلام انبئهم خبرداري ورکړه دوی ته باسمائهم په نومونو دي سره د دې سيزونو نمونه وتا او سيزونو نمونه وتا وخا فلما انبئهم بس کله چې آدم علیہ السلام خبرداري ورکړه دوی ته باسمائهم په نومونو سره قال ویل الله تعالی الم اقول لكم ايمانو ویل تاسو ته اني اعلم غيب السماوات والارض یقینا زه پوهیږم په غیب د اسمانونو د ځمکې چې دې کې څه ما غاب فیهما مصدر په معنا د اسم فاعل دی ښه ما غاب فیهما چې په دې ځمکو اسمانونو کې څه پټ دي څه په هغې زه خبردار یم واعلم پوهیږم ما تبدون هغه په هغې چې تاسو یې ښکاره کوئ وما کنتم تکتمون په هغې چې تاسو پټول په هغې زه یم تاسو کوم ټکي ښکاره کوئ اتجعلوا فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء ښکاره کړی و که نه الله پاک په هغه هم پوهېږم او په هغې هم پوهېږم چې تاسو ویل چې موږ په خلافت باندې پړونو کې دا خبره پرته وه چې خلافت خو موږ ډېر حق دی په هغې هم الله پاک وایي خبردار یم چې نحن احق بالاستخلاف منه تاسو دا خبره پټوله چې نحن احق بالاستخلاف منه چې موږ د آدم علیه السلام نه په خلافت باندې ډېر حقدار یو الله پاک په هغې هم خبرې وته چې کوم ښکاره ویلې وه هغې باندې څه خبردار ساتي دې ځای پورې دا امتحان واخیستلی شو آدم علیه السلام پیدایش واقعا بیان نه کړه چې څنګه پیدا شو تفصیلي بحثونه دي بیا تاسو علماو نه اورئ واقعي دي پکې هغه چې بیانوي بیا ډېر وختونه لي خو آدم علیه السلام پیدا شولو بس هغې نه پس دغه امتحان د فرښتو په وړاندې وشو الله پاک ته پته و درس اوس د تکمیله د قصې د آدم علیه السلام بیانېږي اوس چې وګورې وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ او کله چې مونږ ویل ملائکو ته چې تاسو سجده وکړئ آدم علیه السلام ته فسجدو نو دوی سجده وکړه الا ابلیس مګر څه ونه کړله ابلیس ونه کړله شیطان ونه کړه ابا انکار یې وکړو واستکبر او تکبر وکړو ځان کې لوی وګڼو وکانه من الکافرین او ګرځېد دوی د کافرانو نه یا و دي د کافرانو نه دې ځای کې اوس د آدم علیه السلام فوقیت خو په پرښتو باندې راغی او دا یو علمی فضیلت او باطینی فضیلت او روحانی فضیلت راغی اوس هغه ظاهري فضیلت ورله راغی چې ظاهري فوقیت هم راشي چې ظاهره کې فوقیت او درجه د آدم علیه السلام راشي
نو ته سجده او توسو کوي ظاهر فوقیت هم راشي وسم نه دی استاد ادب وکي ربط شو د مخ کې سره چې استاد ادب وکي وإذ قلنا وکړه چې موږ للملائکه پر اسجدوا سجده وکي لآدم آدم علیه السلام طرف ته دی سجده وکړه مگر ابلیس دا سجدي کې لګه خبره واوري طالبانو دا سجده کومه سجده وا دې سجده کې ډېر خبرې دي خو یاد ساتئ کو دا ار سجده و دا تعظیم سجده و د عبادت سجده نه وخه څه سجده و د تعظیم سجده و د عبادت سجده نه و او دا خو په ډیرو شریعتونو کې جایز و زموږ په شریعت کې به منې شوی دا او حرام شوی دا د عبادت سجده خو په هر شریعت کې حرام و عبادت سجده خو شرک دی کفر دی خو د تعظیم او د عزت سجدي په نورو شریعتونو کې څه جایز وي بیا زموږ په شریعت کې امن شوی دي تقریبا د عیسی علیه السلام پورې بیا او دا خو کو د ارس سجده و عبادت خو نشم ویلې خو په حکم د الله ونو د الله حکم دی نو وسته کې چې د الله حکم دی حکم د چا د الله دا د الله په حکم باندې شوی دا او راجم د مدد سجده تعظیمی ده د عبادت سجده نه ده یا بعض علماء وایي چې دا طرف د آدم علیه السلام معنا تاسو ته ما وکړله چې طرف د آدم علیه السلام آدم علیه السلام داسې وو لکه چې مونږه خانه کعبې طرف ته سجده کوو من خو کعبې ته سجده نه کوو که نه من کعبې ته سجده کوو که یو سړی و چې زه کعبې ته سجده کوم نو دا خو ځانله کافر دی غټه یاد ساتئ ګورئ من سجده الله پاک ته کو طرف د کعبې دی ګورئ ښه سجده خو موږ الله ته کوو خو طرف د څه دی فولو وجود خو صرف مخ موږ ګرځولی دی او دی یو طرف ته کې ډېر حکمتونه دي چې دا یو طرف ته خلک متفق کول او یو طرف ته مونځ کوي دا خلک خو په یو سب کې وي دی سره مونځ وی نه کېږي نو یو طرف ته به دی څنګه مونځ کړی وی بیا به ویل لکه دا پی ټي آی والا به بل طرف ته مونځ کولی چې دی خو دا جمعیت علماء اسلام والا مونځ کوي نشنلیان هغې خو زموږ خو بېله کعبه ده پېښ وي وی اغیار خو وایي چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ځم خدای دې کور روان کړه اغیار چاته وی دا خو نبی علیه السلام ویلی دي چې احب العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي ولسان اهل الجنة عربي جنتیانو ژبه عربي نبی علیه السلام ویلی دي تا ځان نه داسې معقول جوړ کړی پوهېږې نه چې دا خو نبي سم حدیث دی دا اغیار څوک دي موږ نه دي وایي چې دوزخ ژبه ده دا د خلکو دا مشهور دی دوزخ کې پښتو وایي دا خلک مو دا نه دي اورېدلي خو جنت ته تلل بیا د عربۍ سره دي نو بیا به خلکو کې اتفاق به څنګه راتلو یو طرف ته چې کوم دی شا او ګدا او ټول یو طرف ته چې کوم دی د الله په حکم باندې هغوی منځونه کوي نو همدی بیا ډېر خلک د دې زمانې هغوی دا اعتراض کوي یاره چې مونځ له نه راځي مونځ له ول نه راځي او یاره دې خلکو څه په سب کې مونځ نه کېږي نو هغه یو مولي صاحب هلته وویل وي لکه امام سره د مخکې ودرېږي که نه ځان سره امام ودرئ نو ما ورته دام دی که نه چې هغه وي د امام پسې هم نه کېږي که نه خو ویلی نه شي ښکاره که نه پوه شولې او بله خبره دا ده چې دا خلک جنازه کې ورسره خواته ودرېږي بیا او دا خلک واده کې چې ته مجمع کېږي نو یو ځای ورسره روټۍ خوري ګاډي کې ورسره په سیټ کې یو ځای کښېني پوه شوې مواد ته راشن ته په قطار کې ورسره ودرېږي بې نظري پیسو ته په قطار کې ودرېږي د سرکاري وړو ته په قطار کې ودرېږي
او په جمعات کې په سب کې مونږ نه کېږي ورسره. نو ما ویل چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مونږ خو د منافقانو سره یو ځای کېږي چې کافران منافقانو خاص لږ کفر او د دې زمانه د شر القرون چې شر پکې غالب دی او خیر ډېر کم پاتې شوی دی. دې دور کې د یو ګناهګار مسلمان د بل ګناهګار مسلمان سره سب کې مونځ نه کېږي. هیڅ او دا هغه خلک وایي چې مونځ دې زړه نه کېږي. دې خلکو سره نه کېږي. دا پکې تکبر یې وایي دې خلکو سره نه کېږي. نو ته کوم خلک یې؟ ته د آدم علیه السلام اولاد کې نه؟ نو سجده وکړي آدم علیه السلام طرف ته. دوی سجده وکړه. ګوره سجده مخلوق ته ناجایز ده. ګوره زمونږ په شریعت کې ګوره تعظیم او د عزت سجده حرامه ده. دا قبرونو ته بعضې خلک سجدې کوي، بعضې نور څه کوي، الا ابلیس، مگر ابلیس ونه کړه. شیطان رئیس المضلین والمستكبرین، د گمراه کوونکو د گمراه خلکو او د متکبرو سردار دی کنه، رئیس دی. ابا انکار وکړو، سجدې نه څه وکړو؟ واستکبر، ځان یې لوی وګڼو، تکبر یې وکړو. او خبره دا کړې وه چې زه د څه شي نه پیدا کړی ما؟ د اور. د زمونږ ذات د اور نه پیدا دی او دا یې د خټې نه پیدا کړی دی. اور دا د خټې نه څه دی ویو؟ بهتر دی. قیاس یې وکړو، قیاس یې څه غلط و. د اور دا ځای به راشي انشاءالله د وضاحت وکړو. خو دومره یاد ساتئ چې دا قیاس یې څه غلط و او دومره غلط و چې زه ته نشم ویلی. او د ده په دې خبره کې دومره زور پروت دی که نه، دومره غټ منطقي و دا که نه چې ته نشم ویلی. دی ویو دی خو اول دا خبره کوي چې دا زه د اور نه پیدا کړم او دی د خاورې او خټې نه. نو اور د خټې نه بهتر ده. خبره دا خو غلطه ده. دا به انشاءالله ډېرو وجوهو سره تفسیرونه لیکلي دا غلطه ده. ځکه خاوره بهتره ده، اور بهتر نه دی. پیدې د دواړو شته، خو خاوره د اور نه څه ده؟ ولې؟ په خاوره کې عاجزي ده، په اور کې تکبر دی. خاوره چې بره ولي لاندې راځي، اور چې لاندې بلکې بره تلمبې وي اوچتېږي. نو اور کې تکبر دی او په خاوره کې څه دي؟ عاجزي ده. بله په خاوره کې امانت دی، په اور کې خیانت دی. په خاورو کې چې څه دپن کې کېدي خلکو په ځان له ډېر مشینان یې هغه مخکې چې اخیستل دفن کول پکې خلکو حکومت یې راغونډی په دې به خاورو کې خزانې پکې دفن دي. انګریزان نه ډېر څیزونه پاتې شوي اوس یې خلک راوباسي، اوبه پکې دي، ډېرې خزانې پکې پرتې، ډېر سرې پکې، ډېر لال او جواهرات پکې پراته دي، خو بس موږ څه پیدا وانه غېسته. نو هغه امانت دی پکې او په اور کې خیانت دی. په اور کې خزانه کېده نو سنبال به ګیله. نور هم ډېر داسې دغه دي چې په خاوره کې شته او په اور کې نشته. قیاس خو باطل شو او دومره شوده دی چې دا دغه وایي که نه د الیدیس وغیره وایي تاسو ګوره قیاس وایي اول شیطان کړی وایي. تاسو دا قیاسونه خبرې چې کوئ قیاس دې غرق مکه، دې غرق مکه ورته څه ته وایي چې ابلیسه چې ته چې ابلیس داسې کړي چې قیاس اول هغه کړی، نو هغه قیاس اول کړی خو د نص په مقابله کې کړی، د الله صریح حکم مقابله کې ته عقل جنګې. ته دومره لوی مجتهد یې، د نص دا زمونږ د ورشه نورانوار وګوره او سوره شاشي وګوره چې دغه د پاره د قیاس د پاره شرطونه دي.
دا په مقابله د نس کې نه ګورئ پېښ په خبره چې صریح حکم شته د الله پاک او ته اوس قیاس کې ستا قیاس پکې کتاب کې نه چلېږي ځان سره جیب کې سنبال نو دا اول قیاس د کړو خو په مقابله د نس کې کړو د نس مقابله وا ابلیس سجده ونه کړله وامدرده خبره کې دومره زورو وې زری د څه نه پیدا کړم د اور نه او د خاورې نه نو زه څنګه سجده کوم اوس راشه د خبره کې زور داسې دی چې د ویل اور بهتر دی د څه نه د خاورې نه د خاورې نه پیدا دی زه د اور نه زه ته سجده نشم کولی دی خو زما په نس خو اور بهتر دی ځکه ته سجده نه کوم خو کو دی د اور نه پیدا وي بیا مې متسجده نه کوله د شیطان دی خبره ته ګوره ښه اوس خو د خاور نه پیدا دی او خاور ښکته ده وی د ویل خو کو دی د اور نه پیدا وي بیا مې متسجده نه کوله ولې بیا هم زما په شان مخلوق و زم د اور نه دی نو د څه فضیلت شي په ما باندې اوس به پېښ وي د ابلیس په خبره باندې ابلیس وی کو دی د اور نه پیدا وي بیا مې مت نه کوله ولې زما خو د مخلوق دی زم د اور نه هم دیم د اور نه دا حسد دی څه دی دا حسد اوله ګناه و چې په اسمانونو کې شوی وه او اوله ګناه و حسد چې په ځمکه کې شوی وه په اسمانونو کې ابلیس د چا سره وکړله د آدم علیه السلام سره حسد وکړو او په ځمکه کې قابیل د حابیل سره وکړو حسد دومره خطرناکه بیماری ده او موږ په دې کسانو باندې هغه ډېر داسې زموږ ملګري یاره دا حسد نه خو دا نشم ویلی چې څوک به دغی خو په دې دیني شعبو کې به ډېر خلک تاسو حاسدین وینئ په دیني جامه کې یاره دا دومره مدرسې ولې چلېږي دا پلانکې کار ولې کوي دا ولې کوي نه مړه دا خو موږ سره یو ځای په مدرسه کې وو دا خو دا د الله پاک په تقسیماتو باندې اعتراضونه دي ښه پېښې په خبره باندې دا خو موږ سره یو ځای وو مدرسه کې نو سی چلو شو چې د اوس مدرسه جوړه کړله سی چلو شو چې دی اوس بیان کولی شي سی چلو شو چې دی اوس درس کوي داسې خبرې به تاسو اورئ دا حاسدین وي جي دا حسد دی دا سی چلو شو دا خو الله پاک ورکړل نو تا له در نه کړو دغه له ورکړو ته خو په الله پاک اعتراض کوې دا حاسد سړی د الله په تقسیم اعتراض کوي ښه پېښ وي الله پاک د موږ د حسدګرو د حسد نه وساتي ګورئ حاسدین ډېر خطرناک دا یو شیطان روانو بوجې موجې ډاګې کړی وې نو یلته د ملکان طرف نه وی وتسپتلو نو هغه ځای کې وجسري و چې دا داسې حسد دی یا دغه لوی دا پې پرڅوم بس هغه خلکو له واپسې کې کس ملاو شو لکه دا موږ لم ته سره کا کنه وې دی باندې دی خو خلکو باندې ته بوجې وستانډلې داسې پېښ وي چې زه بس تاسو دا واخلې نو خدای له کوزي کړې به بسال وي مګوري دا موږ سره خدای سره لوکو دی خلکو قسم په خدای کنه الله اکبر تا پروګرام له وغاړي او خدای دې سټیج سیکریټریان نو منګه وساتي دا سټیج ته نه ولاړ علماء چې رابلي دې خلکو په څونه ځینو کې زما بیانونو ټیمونه خراب کړي دي بیانونه را خراب کړي دي کینسل شوي دي باقاعده د حسد د وجنه د حسد د وجنه دا خو د علماء لیکلیم دي چې څنګه ګوره ګیره د سپینه شو تورې بیا نه کنه بیا
څلوېښتو کال ته ورسې بیا به نه تورې حرام دي تک تور رنګ ورکول بل رنګ ورکولی سور وغیره چې څنګه تورول د ګیرې دا منې دي داسې سپینول چې یو هلکي او چې ګیرې له سپین رنګ ورکړم چې ګیره مې سپینه شي چې خلک مې بیا عزت ډېر کوي اوس زه دا ګیره ما سپینه کړه که نه بیا په دې جومات کې ځای نه وي سپین ګیره مولي صاحب د پته نه لګي کېدای شي مړ شي د کال نیم کې پوه شوې راشه چې دوره ورسره وکړو راځي چې علم ته حاصل کړو راځي چې لږ لاس یې ښکل کړو پوه شوې دا خلک دې پسې ګرځي ها ما ته پته چې سپین ګیره یې د هغه عزت ډېر کوي او په کار هم د هغه سپینو ګیرو خو هسې هم د امي سړي هم خیال ساتل په کار نو عالم خو بیا عالم وي ځوان نشي برداشت کولی بس قصه دغه ده ځوان څوک نشي برداشت کولی نو دې ځای کې ابلیس د آدم علیه السلام سره څه وکړل حسد وکړو او ډېر مضبوط حسد یې وکړو خو الله پاک فرمایي وکانه من الکافرین دا کانه په معنی سواره سره واخله چې دې وګرځېد د کافرانو نه یا وکانه من الکافرین من الازل وان ظهر کفره الان دې د ازل نه د کافرانو د الله په علم کې اگر چې کفر یې اوس ښکاره شو دې د الله په علم کې د مخکې نه د کافرانو نه خو اوس یې هغه کفر یې ښکاره اوس شو منظر عام ته اوس راغی پوه شو په خبره باندې منظر عام ته څه راغی اوس راغی وقلنا او ویل مونږ یا آدم اسکن اے آدم علیہ السلام اوسېږه انت ته و زوجک الجنت او بیبي ستا په جنت کې جوړه ستا په جنت کې حوا بیبي وکنه الله پاک پیدا کړه دې کې بیا خبر ده چې دا د ګسې پختۍ نه پیدا شو کو یا د جنس د آدم علیہ السلام نه پیدا شوله ډېر علما دا چې جنس دا خبره راجحه ده چې لکه د بیبي انسانانو کې الله پاک پیدا کړله یا د ګسې پختۍ نه بیا په هغې باندې کلام شه انشاءالله بل ځای کې به بیا پې خبره وکړو خو حوا بیبي م الله پاک پیدا کړله حوا ته ولې وایي ځکه دا د هر ژوندي مور ده انسانانو کې حی لأنها ام كل حي د هر ژوندي مور ده لكل حي دای په جنت کې سره پیدا کړله او دوانو ته ویلو کولا منها او خورئ دواړه منها د جنت نه رغدن اکلا رغده او خوراک پراخه حيث مکانیه دی ښه کم ځم چې خوښه ستاسو دواړو ولا تقربا او تاسو منځ کېږئ هذه شجرة دې ونې ته فتکونا بشئ به تاسو دواړه من الظالمین د نامناسب کار کوونکو نه دا حنفي معنی یاد کړئ من الظالمین د نامناسب کار کوونکو نه د چا نه راشه آدم علیہ السلام تو ویل شو وقلنا یا آدم اسکن اے آدم علیہ السلام اوسېږه انت ته وزوجک الجنت و بیبستا پس کې جنت کې وکلا او خورئ دواړه منها د جنت نه رغدن پراخه خورئ دواړه ته خورئ حیث شئتم ما کوم چې خوښئ نو ته اوسېږه او بیبي ستا په جنت کې نو دې نه معلومه شي خاوند کوم ځای کې اوسېږي نو ښځه به ورسره هلته وي ښه صحیح ده او بیا دام ته معلومیږي کو زنانه به چې دې کور کې زه نه اوسېږم نو بس بیا په سوراب سایکل باندې یا په موټر سایکل باندې یا په دغه باندې خپه واړی بیا بل کور ګوري مستقل دا یې عاطف دی کو کنه وزوجک الجنه وکلا منها او دواړه خورئ د دې نه وایي رغدن پراخه پیش دواړه به خوراک نو اوس کو زنانه یو شی دا زه نه خورم لکه روزانه ته لوبیا راوړې دال راوړې دا نو هغه مطالبه کولی شي ناشکرۍ د وجې نه خو جایز حکم یې هغه ویلی شي او بل دا مسله معلومیږي چې دواړه به خوراک کوي نو که یو سړی شوم دی هغه خوراک ډېر نه کوي
نو ښځه به خپل ځان مړی ښه خپل دغه مطابق دا ډېر خوراک هم نه وي خیر اوس خو الله پاک دې خلکو ته ډېر ښه رزقونه ورکوي او خلکو کې هغه ناشکرۍ ماده پرته ده که نه د مؤمنانو مور صدیقه بنت صدیق وی رضی الله عنها وی ما شبع آل محمد صلی الله علیه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله اولاد مبارک 2 ورځې پر لپسې د وربشو د روټۍ نه نو موړ شوی تر دې چې د الله رسول دنیا نه تشریف یوړو د هغې کور والا اولاد 2 ورځې پر لپسې د وربشو روټۍ نه وه خوړلی اوس خو هر قسمه نعمتونه او خوراکونه پراته او ناشکري شروع وکلا اخرى دواړه من هر د جنت نه رغدن پراخه حيث شئتم ما کوم چې خوښئ ولا تقربا هذه الشجره او تاسو دواړه من نږدې کیږئ هذه الشجره دی ونه ته دا رسونه وا دې کې مختلف خبرې دي عام پښتنو کې خو دا ډېر مشهور چې غنم و غنم ډېر مشهور ده څوک د انځر یادوي انګور پر څوک یادوي هر څه ونه وه د انګور ونه پکې څه یادوي او د غنم نو دا د غنم ونه وه ډېر دا وایي چې دې ته مه نږدې کېږي دې نږدې کېدو کې خبره نه وه دا هغه مبالغه ده څه ده لکه ته یو کس ته وې چې هلکه د بجلۍ د تارونو ته مه نږدې کېږه دې سوچ ته مه نږدې کېږه نو دې دا مطلب وي که دا سړی هسې نږدې ورشي خوا ته رسې غلی ولاړ ده نو څه خبره خو نشته خو دې کې ګوتې ورنه کړي نو چې اوس ورنږدې شي نو بیا به داسې وشي نو دی د دې ونې نه منې کوو وي دې ته مه نږدې کېږه دواړو ته یې ویل دې ته مه نږدې کېږه نه مه خورې داسې امتحان و بس په دې باندې او شیطان هغه وسوسې شروع کړې چې دا د دې ونې دا بعض مخکې به انشاءالله یو ځای کې څه باس راشي په دې باندې خو وسوسې واچول او دی د دې ونې نه خوراک وکړو بعض علما خو وایي چې دا خبره بلکې قرآن شریف په خپل د هغې باندې فنسیه ولم نجد له عزما آدم علیه السلام نه یېرو په یېره کړي نو چې په یېره کړي نو ته په یېره باندې بیا د جنت نه ولې راکوز کو آدم علیه السلام نو حسنات الابرار سیئات المقربین د ابرارو خلکو نیکۍ هم د مقربو خلکو سیئات او ګناه حسابېږي د جنید قول امام قرطبي ذکر کړی رحمه الله تعالی دلته نه هم چې دلته ذکر کړی ما یو ځای کې لیدلی و بس کوار ځای و خو ما ته ذکر کول ته دلته ته نیم خبر دلته نه نو هغه آدم علیه السلام شان ډېر اوچت دی مرتبه ډېر اوچته وه نو په یېرم ګناه نه ده او جنت نه راکوز کې شو لکه داسې وي که نه طالبان نو د استاد ټول شاګردان دي خو بعضې پکې خاص وي خاص چې خدمت کوي نور خو استاد خو فرق نه کوي که استاد فرق کوي ګناهګاري کې پې نو بعض شاګرد به وایي یاره چې دا نور خلک ورانه هر څه کوي څه ته نه چې موږ لږ څه وکړو موږ ته دونه خبرې او دومره وهل دا خو مسله هم دغه ده که چې څومره یو سړی نږدې هغومره د هغه نه ګیله زر پیدا کېږي هغومره هغه ته سزا په لږه خبره ورکړی کېږي تقریبا د منصور د حلاج د منصور زوی تقریبا مشهور چې خلک منصور چې په دار ختلی و منصور نه و د هغه زوی تقریبا داسې یو کتاب کې مې لیدلی
نو هغه خلکو ویشتو په کاڼو باندې نو یو کس سره ګل په لاس کې ورڅو د هغې ګزارې پې وکړو نو دا د هغې نه لږ فریاد وکړو چې لکه خوږ دې کړم وړاندې ویشتم نو هغه ورته خلکو په کاڼو ویشتې نه خوږېدې او په ګل هم ویشتې نو اوس دومره خوږ شي او دومره چغې دې وې ویا خلکو خو زه نه پېژاندم هغه سړی د سره واقف و ملګری و تا خو زه پېژاندم که نه نو ستا دغه ګل ګزار د هغې د کاڼې د ګزار نه خطرناک دی پیش په خبره باندې د سړی تا نه پېژني نو دا څومره خلک غلطیانې کوي ښه سور کي بعضې نیک سړی لږه غوندې غلطي وکړي بس الله پاک یې پرې راونیسي پیش که هغې له هم سزا میلاویږي په قیامت کې څه به دا خو دنیا خو دارالجزا نه ده که نه دا خو دارالعمل دی نو آدم علیه السلام نه خبره یېره شوله په یېره باندې دی د جنت نه راکوزړی شو او دا خبرې په دې باندې ډېر دا کالجیانو سکولونو والا ډېر اعتراضونه کوي د تقدیر په دې فیصلو کې او د الله پاک په دې فیصلو باندې بعضې استادان په امریکا کې سبقونه ویلي چا برطانیه کې ویلي کالجونو کې چې کوم استادان شوي نو ډېر لوی نقصان روان دی ډېر لوی تباهي روانه ده ځکه موږ ته یو دوه درې موقعو کې موږ ته دا خبرې مخې ته راغلې چې یو ځای کې هلکانو چې اعتراضونه شروع کړو ټول خلک راجمع شو او ټولې دا خبرې کول نو دا خو د الله پاک خاص بنده و د پیغمبرانو پلار د انسانیت پلار زمونږ شیخ صاحب اول شیخ فخرالاسلام صاحب دامت برکاتهم العالیه وی خرج جنت را کوش اوس به ډېر خلک جنت ته لاړ شي وایي که آدم علیه السلام بیا خو بیا به ډېرو خلکو به څنګه تللی دا نور خلک به څنګه تللی آدم علیه السلام یې منې کو وی الانسان حریص فیما منع انسان حرسناکي په هغه څه کې چې څه نه منې کولی شي یو سړی چې ته ټول عمر کې ماسته نه یې خوړلي شملې نه یې خوړلي غوړي نه یې خوړلي سارې پراټه نه یې ډاکټر ورته وایي پراټه به نه خورئ شملې به نه څکې ماسته به نه دوی بس دې شي ته دا څنګه چل هغې ته شوق پیدا کړي چې دا خو وخورم نو شیخ صاحب ویل دامت برکاتهم العالیه وایي که الله پاک د دې ونې نه وی منې کړی نو ارامه د شکو خوړلی وی پوه شوې بیا به دا خو ډېرې ونې وې که نه جنت و که نه پوه شوې یو دا خبره داسې موږ تاسو وګورئ که نه یو سړی چا صحیح خیاله کوي داسې ملته یې ور نه شي خواله چې هر شی به مات کړی دلته 115 کاله کې یو شیشه هم نه ماتېدله موږ دې کسانو ته د شیشو خیال ساتي یا څه که یو کال کې 3 څلور ماتې کړې نو دا یو مسله شته تاسو به شئ د نامناسب کار کوونکو نه دا د ظلم دا هم ځان سره ظلم دا دی چې مطلب هغه خپله عیسه هغه هم کمه کړله او جنت نه راکوشي دنیا ته مشقتونه دي تکلیفونه دي دنیا کې خو ډېرې سختې دي جنت خو ډېر د آرام ځای دی نو که ظلم معنی هم کوي که نه او معنی ته دغه هغه ظلم نه اخلي نو هم معنی هم څه ناسه صحیح ده صحیح ده د ظلم اطلاق اصل کې د خلاف اولا نه د شرک پورې شوی دی ښه دا ځان سره یاد ساتئ د ظلم اطلاق په خلاف اولا په ګناه صغیره کبیره په شرک او کفر پورې اطلاق د ظلم کیږي ښه نو ځکه دلته ما د نامناسب کار کوونکي دا په خلاف اولا کار وشي او د خپل عیسه چې کوم ادا کې به نقصان راشي کمې به وکړي
دا ظلم خاصه کې نقصان او کمی په معنی راځي خو وضع الشيء في غیر موضعه معنی اصطلاحي راځي وضع الشيء في غیر موضعه او شی کې خودل دا غیب ځای چې نه یو کې لکه څنګه چې حق معنی شی په خپل حق کې خودل معنی راځي فازلهما الشیطان عنها بسو خیل د دوان ر شیطان د جنت نه فاخرجهما بس راويستل دواړه مما كان فيه د هغه نعمتونه چې د دواړه پاغي کې وقلنا ویل مونږه اهبطوا كشي بعضكم بعض استاذ له بعض نه بعض د پر عدون دشمنان دي ولکم مشتر استاذ د پاره فی الارض پزمکه کې مستقر زید قراری ومتاع او نفع الى حين تر وقت پورې وقت الى وقت الموت دی راکوشو ابلیس هم راکوشو دا خو مخکې نه راکوشو اسمانونو کې بیا د جنت نو وستلی شوی ابلیس بیا ځمکې ته چې دی راکوشو ابلیس آدم علیه السلام او حوا بیبي او دغه رنګې چې ابلیس ځمکې ته راکوز کو ابلیس په ډېر متکبران نه انداز کې تاسو د لاسونه په دې ځای خو دا خپل دغه سره کوم طریقې سره چې الله ګوره زه ګمراه کړم داسې عجزي نه کول زه به داسې وکړم او آدم علیه السلام عجزي ښکاره کړله اخر سجدې نه پس ابلیس لعنت شوی کنه خو دلته اوس دې د جنت نه راویستلی شو دا ریته وسوسه اچولی شوې وه ښه فازلهما الشیطان بس وښیل د دواړو شیطان دی کې ډېرې خبرې دا څنګه شیطان څنګه ورغی او دا ډېرې بحثونه دي پکې او بعضې پکې صحیح نه دي فازلهما الشیطان بس وښیل د دواړو شیطان عنها د جنت نه فاخرجهما بس راویستل دواړه مما دا نعمتنا کانا چې دواړه فی پای کې وقلنا ویل موږ اهبطوا کوشئ بعضکم بعض ستاسو نه له بعض نه بعض نور پر عدون دشمنان دي ولکم مشتر ستاسو لپاره فی الارض پس مکه کې مستقر زیاده قراری و متاع نفع الی حین تر وخت پورې مرګ پورې فتلقى آدم بس دکړه آدم علیه السلام من ربه در خپل نام د الهام در خپل نام چې آدم علیه السلام پزړه کې الله پاک واچل په طریقې د الهام باندې کلمات دعایه کلمې دعایه فتاب علیه بس الله تعالی رجود رحمت وکړه پدې فرج علیه انه یقنا تعالی چې هو تواب بار بار توبه قبول کوي رحیم مهربان ده فتلقى فاخذ وتعلم واغسو ذکر آدم علیه السلام من ربه درقنا یعنی بان القاها في نفسه بطريق الالهام چې الله پاک د آدم علیه السلام په ځل کې د الهام په طریقې سره واچولې سو کلمې دعایه ویلو کنه ربنا ظلمنا انفسنا یا رب موږ په خپل ځان د خپل ځان نقصان مو کو په دې کې بیا بعضې خبرې داسې چې په منبع خلکو اختلافات هم کړي بحثونه هم پکې کړي نو هغې ته نظم فتاب علیه بس الله تعالی رجود رحمت وکړه په ده باندې فرج علیه انه هو التواب الرحیم یقینا تعالی چې هغه بار بار توبه قبول کوي مهربانه قلنا اهبطوا موږ ویل کوشئ من هر دینا جميعا ټول فاما یاتینکم بس چر راغه تاسو ته من زماره طرف نه هدن هدایت احکام شرعیه په ذریعہ د وحی سره هدن احکام شرعیه په ذریعہ د وحی سره رااله دا بیا چرال وقلنا اهبطوا موږ چې کوشئ د دینه مراد آدم علیه السلام حوا بیبي او ذریت او ابلیس او دغه اولاد ټول پکې رال ځکه جمع ذکر کړه قلنا اهبطوا منها
کوشي د تسنا دا د منها کې تاسو ته ذکر اسمان د اسمان نم کوشي جميعا ټول کوشي فإما يأتينكم كچر راغل تاسو ته مني زماره طرفنا هدن هدایت یعنی احکام شرعیه په ذریعه د وحی سره فمن تبع بچای تابعداري وکړه هدایت د احکام شرعیه او زما فلا خوف علیهم بس نه بیر په دوی باندې ولا هم يحزنون بدوی غمجن شي والذین کفروا کسان چې کفر کړي کوم کسان چې کفر وکړو او تابعداري د هدایت ونکړه والذین کفروا کسان چې کفر کړي دی تابعداري د هدایت نه کړي وکذبوا نسبت دور کړي بیت نه پاتون اولئک دا کسان اصحاب النار خوندان د مستحق دور دي هم دي چې فیا په دې ور کې با خالدون همیشه وي نه پناکی کې نه بر وستل شي دي یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون یا بنی اسرائیل اذکروا یا اولاد یعقوب علیہ السلام دا رکو خو ترجمه یاد شو کنه ها دوباره ول ضرورت نشته ها ویل شو خو ټول دا کنه یا بنی اسرائیل اذکروا ای اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کې نعمت التي نعمتنا زما نعمت علیکم جما کړي پتا سبحانه وفو پورا والو کې بیاهدی پلو زما باندې په زما باندې و فی ذ پورا علیکم بیاهدکم سب په باندې و ای خاص زمانہ فرحبون بس او یریږي و امنو ایمان وروړی بما انزلت مصدقا لما معكم فکتاب چې معنا ذکر تصدیق کوونکې د هغه څه چې تاسو سره دي ولا تكونوا تسمكي گئی اول کافر به اول منکر کافر پدې باندې ولا تشتروا تسمال بیات پیاتون زما باندې په تبديل او بدلولو په پټول ایتون زما باندې ثمن قليلا کم حقیقت قیمت عوض حقیره و ايا فتقون خاص زمانه يريږي ولا تلبسوا الحق ومغړوډي حق بالباطل الباطل سره وتكتم الحق ومپټوي حق وانتم تعلمون حال دا تاسو پیږي واقيموا الصلاه قائم کیموز واتوا زکات ورکه زکات ورکو رکوع کوي مار راکې رکوع کوي سره د رکوع کوونکو نه تامرون الناس تاسو حکم کوي خلق ته بالبر پنه کوي باندې وطن سونه نفسکم ير کړم در او پرېغم د خپل نفس نو انتم تتلون الكتاب حال تاسو کتاب لولئ افلا تعقلون تاسو عقل کار نه اخلي واستعينوا امداد حاصل کې بالصبر بمانځ سره او صلات په مون سره او مدد حاصل کې د پاره د حصول د ټولو کارونو خصوصا د پاره د ازاره د حب مال د حب جاه و انه یقین دامون چې کوم د لکبیر خامخه ګران او سخت د الا الخاشعين مگر پاجز کوونکو يردونکو د الله تعالی نه الذين كسن يظنون چې یقین لري دوی انهم چې یقین دوی ملاقات رب ملاقات کوي د خپل رب سره و انه بشک دوی چې دی الله تعالی راجو واپس کیدونکو دي یا بنی اسرائیل اسرائیل اولاد د یعقوب علیہ السلام اسرائیل د یعقوب علیہ السلام لقب د یعقوب نوم ده یعقوب نوم ده او اسرائیل سره لقب ده دا عام علما دا وی او تفسیر کشاف ولا لمزی مخشری وی چې یعقوب لقب ده او دا اسرائیلی وی نوم ده او نور خو خبره نشته بس یو شی ده اولاد د یعقوب علیہ السلام اوس بنی اسرائیل خدای سیات ساتي بعض خلک وي خدای دې د اسرائیل تباہ او برباد کی وي اسرائیل دی الله پاک سکی ما ته ګور دا ټکي غلط وای کو صحیح وای الکه بنی اسرائیل وای پیش استاد جی ډېر خلک وای لکه خیال یو ته نه مولیان هم وای خیال یو ته نه ټکی ته خیال نه کنه اوس اسرائیل او فلسطین الله په اسرائیل حاله بنی اسرائیل دی ها پیش کړه بنی اسرائیل او بنی اسرائیل ته ډومبه پیغمبر څوک راغلو تاسو ته ویلو یوسف علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام اولاد
او اخیری پیغمبر بنی اسرائیل ته څوک راغلو عیسی علیہ السلام مبارک راغلو اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کړئ اصل کې بنی اسرائیل دلته آباد مدینه منوره سره بعض خلک دی نو دا یاد کړئ دا یادول څه دي چې تاسو د هغې شکر زما په تابعدارۍ باندې وباسئ یادول دای اس یادول باندې خو کار نه کوي نعمتي نعمتونه زماغه دا نعمت لفظ خو دې واحد د خو معنی جمع ده ښه معنی به د جمع کې نعمتونه زما هغه لفظ واحد او معنی څه ده جمع ده انعمت علیکم چې په تاسو مې کړي په تاسو مې کړي نو الکه په دې باندې کړیو کو د پلارانو نکونو باندې کړیو علی آبائکم و اجدادکم چې ما ستاسو په پلارانو په نکونو باندې کړیو خو اصل مسله دا ده چې دا پلار سره احسان او ښېګړه دا د زوی سره ده کنه کو هغه ده کې سمندر باندې چې موسی علیه السلام سره پورې وتل کو الته هلاک کړي نو دا بنی اسرائیل به بیا دا به دا احسانات دي واوفوا پرواله کوي بعهدي زما په عهد او بل خبره دا چې فضیلة الآباء شرف للابناء د پلارانو فضیلت هم د بچو لپاره شرافت دی دی چې د امتونو باندې وروسته راځي غوروالی ولا د خپل زمانې په خلکو ورکړی نو هغو له ورکړی که دی له ورکړی هغوی له ورکړی هغوی له ورکړی فضیلت خو د پلارانو فضیلت د بچو دپاره شرافت دی به وروسته راشي دی له خو نه دی ورکړی تو نبی اسلام امت رالی که نه دا خو نبی اسلام به وخت خبرې دي فضیلت خدا غي خلکو بیا خو دوی نه څه چلیدل نه نو واوفوا پورواله کې بیا ازما په لوز باندې هغه لوز د الله پاک سره د نبی علیہ السلام په تابعدارۍ کې وته وي چې د نبی علیہ السلام تابعداري کې کوم لوز تاسو نه غستل شوی نو څه کوي پورا کوي او فی بعهد نمستاسو عهد څه کما پورا کم چې زه بدنه سخ حکمونه اغلال او اعصار بدنه څه کما او چت کم دنه یا واوفوا بعهدي الذي عاهدته اليكم من الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم کما عهد چې تما د دې پیغمبر په ایمان وروړل باندې کړو په د باندې ایمان وروړل هغه پورا کوي تاسو نو زبم ستاسو عهد پورا کما الذي عاهدته اليكم من الثواب عليه بدخول الجنه کم چې تاسو ما په دې باندې ثواب وعده کړی دا د جنت ته داخل کوم جنت داخله دوه وعده مې سکل ز خپل اوس پورا کوم تاسو خپل پورا کوي و ايا فرحبون خاص زمانه ویریږي دون غیر د بل چا نه ویریږي وامنوا ایمان ور بما انزلتو پاک کتاب چې ما نازل کړی بما انزلته دې کنه تا ویلو چې په سلک یو ضمیر چې راځي چاته موصول تا پیش کنه دا ما موصول راځي بما انزلت یعنی بما انزلت پاج ما نظر مصدقا تصدیق کوونکی لما معکم یعنی مصدقا معنا اے موافقا لما معکم من التورات چې موافق دی د هغه چې تاسو رقم تورات د دغه موافق دی کنه موافق پس کې دی فی جميع الوصول وبعض فروع دون بعض قرآن شریف د تورات سره په ټولو اصولو کې موافق دی قرآن شریف چې تورات کې خبرې کړې قرآن شریف کې دي لکه د آخرت باره کې تورات خبره کړې د نبی سم د رسالت باره کې د انبیاو دغه رنګ د توحید د الله پاک نو قرآن هم وای نو قرآن دغه سره موافق دی تصدیق کوي تصدیق وکړو کنه چې هغه کې هغه خبرې دي کوم دي تصدیق وکړو قرآن شریف خو چاته درجه ده دي تصدیق وکړو دغه کې تورات تکذیب وکړو تصدیق کړه
اوس کو نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله من ذلک قرآن شریف کې داسې خبره ستاسو راوباسي چې هغه کې وایي چې الله سره شرک کوئ نو ته نه منې بس صحیح ده ځکه چې هغه د تورات تکذیب وکړو په دې اصولي مسله کې او تکذیب نه لري کړی تصدیق یې کړی تاسو چې کوم تورات دی نو په ټولو اصولو کې تصدیق کوي خو ګوره په بعضو پروو کې بعضو کې نه ښه ځکه پروي مسایلو کې خو بیا فرق راغلی څو کې که نه او که نه شریعت کې خو بعضې خبرې منسوخ شوي دي ولا تکونوا اول کافر به او تاسو مه کېږئ اول کافرو په دې باندې په کم باندې په دې نبي یا په دې ما انزلتو باندې دا څه چې معنا ذکر کړي یا په دې نبي اول کافر مه کېږئ نو اوس راشه اول کافر خو دا خو د مدینې منورې یهود ته وایي صحیح ده که نه یهود دلته قایم وو که نه آباد وو که نه کم ډلې وي اوس او خزرج خو د انصارو دا خو هلته خپل ذاتي خلک وو بنو قریظه او بنو نظیر دا دوه قبیلې د یهودو وي نو دی الکه دا د مدني صورت دی کنه دا خو تا ویلی دي کنه دا د مدینې منورې خلک دی ته وایي دی خطاب کړی دی مخاطب کړی دی ورته وایي چې یاره تاسو په اول کافر مه کېږئ نو اول کافران خو هلته د مکې مشرکان وو د دی نه 10-12 کاله مخکې کفر کړی دی پیش په خبره باندې بلکې 14 کاله په مکه مکرمه کې نبي اسلام یهود ته وایي که نه یهود ته وایي یا بني اسرائیل اذکرو یهودي مخاطب کړه قرآن خو عام دی خو مخاطب خو دی دی اول کنه دی سره د هغې څه خبرې دی هغه ورسره کوي د نبي علیه السلام په شان کې چې کومې وعدې اخیستل شوي دي پیش مدینه منوره کې دا بېله خبره دی مدینې منوره ته څنګه راغلي و ځان له یو مسله ده خدای هلته وو آباد وو داسې غاړې ته د دوی ځای نه خاص داسې مدینه کم ځای دی په هغې خو نه وو داسې ګیر چاپېره تې آباد وو دا اوس او خزرج هم هلته قبیلې وي خو هغه خو په انصار ته اکثر له د هغې نه جوړ شوي دي نو تاسو اول کافر مه کېږئ په دې نو اول کافر ورته ولې ویل جواب وکړه که نه اخو دا خو مسله دا چې اهل کتاب ته ډېر ورځونه په دې مو چې سره د علم تاسو ایمان نه راوړئ دا خو ډېرو خلکو دپاره رکاوټ و ډېر خلک په دې تمو چې د یهودو راوړو بیا به موږ راوړو ځکه دا اهل کتاب دي پیش وي اخو بیله مسله ده خو همدا څنګه اول کافر شو اول کافر خو مخکې و اول کافر ورته ولې ویل اول کافر سره د علم نو التکو د مکې مشرکانو اول خو کفر کړی دی خو جاهلو نو تاسو خو د کتاب خاوندان وي نو تاسو څنګه داسې کوئ یا اول کافر د اهل کتابونه پیش اول کافر د اهل کتابونه مکیږي اول منکر پدې مکی ولا تشتروا او تاسو ما اخلي بیااتی پیتون زما باندې ثمنن قلیلا قیمت لګو عوض لګ سپک عوض په ما اخلي ولا تشتروا بیااتی زما پیتونو لکه چې دا چا تلاوت کې بیا څوک پیسې درکې لکه دا خبره خو به کوو دا خو ځان له مسله ده خو دلته مطلب ته دا دی دی داسې نه کول چې دی به ختم له لاړو ناس به یهودیان ولکه مټیان راوړی او دغه کعب بن اشرف به هم کېنولی او تاسو لکه چې مس کوي پېښ وي دا خبره نه وله ابه کوو ځان له یو مسله ده ډېره اهم مسله ده خو د دې نه مطلب دا دی چې ولا تشترو بآیاتي بتبدیل یا بکتمان آیاتي په بدلولو یا په پټولو د آیاتونو زما دی پټول آیاتونه که نه د نبی علیہ السلام په شان کې به چې کوم آیات صفت راغلی دا وایي نه دا خو داسې پیغمبر نبي اسلام سترګې مبارکې تکې تورې به سره تور به تک تورې سپین به تک سپین دی به نه مړه خو د آخري پیغمبر باندې شنې سترګې به یې پیش داسې آیتونه د رجم او دا مختلف خبرې دی به پټولې الله پوه دا مه کوئ او په هغې باندې پیسې غواړي دی ته پته وه دی اصل کې خدای بس هدایت ورکول الله پاک قدرت کې دی دی ویل چې موږ به لکه مې شکرانې ملاویږي هغه بندېږي موږ مشري ده موږ له خلک دمونه له راځي د هغه له راځي هر څه له پېښ وي او کوس نبي صاحب په لاس باندې موږ یې مار وړو بیا خو مشر هغه یې هر څه به هغه
نو خدای غر کړی دی کنه وګوره یو ابو بکر صدیق رضی الله عنه وګوره کنه چې د نبی سم تابعداري کړی ده کنه نو وسم د ابو بکر صدیق په ذات او په شان کې څوک چې ګستاخی کې مسلمانانو باندې اور بلیږي پیښ دا نه پیږي کنه د قیامت پورې به د خلکو سرداران وي پیښ وي کنه اصحابي كالنجوم بأيه مقتديتم اهتديتم او توبه به وباسي څوک اوس نو نالي نمونه موږ ته نه دي معلوم ډېرو چې دا کم يهوديانو او څو پکې مشهور وو هغه ډېر پیسې خوړلې وي اباس معلوم دي نور خو نمونه دي معلوم او صحابه ټول نمونه الحمدلله اکثر لاره مسلمانانو ته معلوم دي ستا صدیق عمر عثمان علی پشانه او یاران بل د داسې درب پیدا نشي نو تاسو په دې قیمت لګ ما اخلئ بعضې خلک وایي لږ مال یې ډېر اخلی وي دا دنیا ټوله لږه ده ښه دا دنیا ټوله څه ده لږه ده دا ټوله درکې دا لږه ده دا اوس ځانله مسله ده چې په دې ختم کې پیسې اخیستل دا څنګه دي دې باندې لږه غوندې خبره کو مختصر تاسو یې واورئ هغه دا ده چې مخکې مې ته ویلي و چې د قرآن شریف نه به کاروبار نه شروع کړې په قرآن شریف باندې اوس په دې پېښ وئ کسب به پې نه کړې ښه بس سر رزق ته ملاوېږي په هغې ګزاره کوه کاروبار به نه کړې چې سړی وایي ما تلته ډېر یو ځای کې تنخوا ورته 10,000 ملاوېږي بل ځای کې 20,000 او دې هغه 10,000 هغه پرېږدي او 20,000 پسې لاړ شي بس دا کاروبار شروع شو پوه شوې او سړي ته 10,000 15,000 له ورکوي موږ خو خپله دا ایمان دی پوه شوې کو دا عوام موږ له 1 روپۍ هم نه راکوي انشاءالله موږ به دا دین خدمت کوو انشاءالله دا خو پرېږده چې یو ځای کې موږ ته 1 لاک ملاوېږي موږ هغې پسې لاړ شو دا خو ډېره لرې خبره ده د دین خدمت زموږ مطلب کو پیسې موږ ګټلې وایي 15-14 کال یو سړی علم کوي او بیا نور ته ښایي او دی بیا چې زه به د علم پیسې ګټم نو د دې نه به 15-14 کاله مخکې به کاروبار شروع کړی اوس به پې ځمکې اخیستې وې پېښ په خبره باندې او که نه اوس خبرې له راشم په ختم د ختمونو کې لږ تفصیل دی کاروبار باندې مطلب نه وي خو چرې یو ځای ته د ختم نه څوک بوځي دا ختم دی د خوشحالۍ دپاره کوي داسې لکه کور جوړ کړی دی زوی شوی دی هغه ختم کې خوراک کولی شي او که کوم ختم د ایصال ثواب د پاره دا خلک دا مسله واوري چې مړی پس ایصال ثواب کوي پاغه کې دا کم ختمونه دي ګوره په دې کې خوراک نه پکار او خاص کته تاسو ما ویلو هغه خوراک چې د قاریانو صاحبانو د پاره ځان نه تیار کړی ولې د مړی ته بیا د ختم ثواب نه رسیږي او که هغه یو عام صدقه کړې ده چې هغه کو د ختم لنو مې راغلی ده ته ویلي چې قاري صاحب ته به راځي یا دلې ورکوي عام صدقه ده د الله په نوم یې کړي هر چاله ورکوي تي نه خو هر چاله ورکوله دلې خو په ختم نه ورکوي نو بس به صحیح ده یا ختم ولوږي خوراکونه کیتی بس صحیح ده پیسې ته وانخلي صحیح یو د تراوو کې دا ختم د قاریان صاحبان دا نور ختمونه خدا خو دونه خبرې نه دي چې دوی دونه خبره نه ده خو د روجې د ختم بد څه وایي ډېره دا خبره ترال د روجې د ختم باره کې موږ ځکه څه نه وایو چې بیا مسله جوړوي خو یهودو چل خو نه شو کولی که نه مسله دا ده چې د تراوو په ختم کې یو مسله چلیږي او زه د دوانو طرفونو خبره کوم هغه دا ده چې زمونږ د دې سرحد چې کوم علما دیوبند دي نو دوی اکثر له وایي چې یاره کو دا ولره تحفې لکه دا قاري پې شرط کړي نه چې ماله به دومره راکړې خفه کېږي ته نه بس هغوی له په خوشحالۍ باندې څه ورکړل په دغه ختم په شپه باندې
نو یو صحیح دی د په شرط کړی دی نیت غواړي او د کراچۍ ډېر علما او ډېر د پنجاب علما او د هندوستان علما زموږ علماء دیوبند کې اکثر لپاره رد کوي تر دې چې حسن فتاوی لیکلي چې په دغه شپه به قاري تحفه هم د چانه نه قبلوي پوهېږې په دغه شپه باندې به نو دا وایي چې جوي دا تحفه راکړه ماله دا تحفه ماله ول نه راکوي چې ټول کار لمونځونه ورکومه پوه شو په خبره باندې دا خاصې تحفه ده وایي پوهېږې نو تحفه بل چاله ول نه ورکوي نو یو پکې دا خبره هم ده زه پکې فیصله نشم کولی تاسو ته خو زه د صرف د دواړو طرفو خبرې کوم بیا دغه خلکو باندې د اشاعة توحید و سنه صرف نوم یې دا دی نور هغوی دا خبره ده چې یاره دا خو په دغه شپه اخیستلو کې مسله ده چې تاسو په مونږ نه دي مقرر کړي پې نو چې نه دي مقرر کړي نو المعروف کالمشروط د قاعدې سره دا بیا دغه کېږي چې کوم شی معروف وي نو هغه شرط دي لکه ټولو خلکو ته پته لګي چې خامخا ولس څه په دغه ورځ باندې ورکوي داسې خو نه راپرېږدي نو بس دا هم داسې دی لکه شرط چې مقرر شوی دی او داسې چې مخکې نو څه خبره کړې ده نو دا نه دی صحیح او د هغې دا خبره هم څه حده پورې صحیح ده ځکه کو دا قاري صاحب دی له ختم وکړو پیسې ورنه کړو ته بل کال ته بیا راشه قاري صاحب موږ له بیا راځي نو که بیا ورلی نو خو بس صحیح ده واقع چې دا قاري صاحب مخلص دی او دی بغیر د پیسو نه خو چې بل کال دی نه ورځي نو بیا هم مسله دا بس تاسو خپل نظریه او سوچونه برابر کړئ او د چا پیسو دا قرآن ډېر لوی دولت دی دې ته سوچ مه کوئ چې موږ ته په دې څه میلاو شي دنیا کې ښه دا خو قسم ده دا بیا به ارمان کوئ چې دنیا کې موږ د چا د لاسه اوبه هم نه وی اخیستې پوه شو په خبره باندې او باقي مفتي ظهرالله خان صاحب خو وایي چې حفاظ کې قدر کوئ او د حافظانو قدر کوئ وی کم از کم 30,000 او درمیانه چې کم دی 80,000 او زیادت سے زیادہ 130,000 ای حافظانو قدر کوي ورکوي ورلوي دا مفتي ظهرالله خان صاحب خبر خو بس مسله دغه ده چې تاسو کې اوس هر سړی خپلې ته وګورئ زه درته دا وایم زه درته د چا فیصله پکې نه کوم ځکه چې دواړو طرف نه پکې دومره ته یم چې د الله دپاره چا سم پرېښودل الله پاک به د هغې نه بهتر ورته ورکوي بس کو تا د چا نه دی زه د فخر په ځای باندې ویم ولله الحمد والشکر ما اوسه پورې چا د زکات روپۍ نه ده خوړلې په زندګۍ کې الحمدلله د چا د سرسایي روپۍ ما نه ده خوړلې اخیستې مې دي بعض ځای کې خو بیا مې بل له ورکړي دي ته مختلف مې اخیستې دي ښه کلاکې خو بیا مې یو غریب له ورکړي دي طالب یا بل څه چا ضرورت اگر چې دغه طریقه کې مسله شته خو ماتې واخیستې بس مال راکړلې ورته مې ویل بس ما نو مسله دا ده او ښه وخت تېرېږي الحمدلله نو بس ځان ته ساتئ ځان ته ساتئ او کم از کم داسې پړه کې مه راولئ چې موږ له څوک څه راکړي یا چا څه در نه کړو بیا ته هغه طرف ته ډول سلام هم ناچې نو بیا مسله خطرناکه کېږي او نور پیسې ټول علي ښه چې څوک وایي نه دی مالي ښه ما لیدلي دي موږ په جومات کې 14 کاله مخکې ختم وکړو یو قاري صاحب موږ هغه قاري راوستی و هغه هم هغه بل ملګری و خو هغه یو عالم و دا قاري سره په هغه ویتل پیسې له مره غونډوي بس پېښې چې هغه لاړې قاري صاحب ته کېناستو تا څنګه ویل چې پیسې له بله مولي صاحب د خپله جیبه 500 روپۍ ورکړلې پېښې چې دا واخله هغه وخت 14 کاله مخکې دوه شهادت والا و ای قاري صاحب ته ما پیسې راکړه نو پیسې علي خو څوک یو شان علي څوک بل شان اخلي پېښ وي خو
عوامو له پکار چې داسې ورسره احسانات کوي او په دغه موقعو کې چې کوم دی نه ځان ګناهګار نه دی ګناهګار بعض ځای کې دواړه ګناهګاري د قرآن په اورولو باندې داسې پیسې ورکول او دا خو بیا ډېر ناشنا خبره ده که ته ما ته قرآن دومره ووایې زه به تا ته دونه پیسې درکړم دا ورسره شرط دی شرط کې نه دی چا سره ګورئ چې درځم خو 100 روپۍ به راکې دا بازي دي که نه په تقدیر سره یا به ښه اوس راشئ ولا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا او تاسو ما اخلئ په آیتونو زما باندې په بدلولو د آیتونو یا په پټولو د آیتونو زما قیمت لږ عوضا حقیره وایایا فتقون او خاص زما نه ویرېږئ په هغه پرېښودلو د وفا په دې باندې بل چا نه مه یېرېږئ ولا تلبسوا الحق بالباطل او مه ګډوډئ حق د باطل سره وتكتموا الحق او مه پټوئ حق وانتم تعلمون حال دا چې تاسو پوهېږئ حق په 2 طریقو باندې مټاویږي ښه حق په 2 طریقو باندې ختمېږي مټاویږي په 2 طریقو باندې چې کله د حق او د باطل اختلاط وشي یو بل سره ګډوډ شي مټاو شي حق بیا د حق پته نه لګي او بل دا چې په حق باندې پرده واچولی شي ګوره ورته ولا تلبسوا الحق بالباطل مه ګډوډوئ حق د باطل سره او مه پټوئ حق نو حق باندې پرده م واچوئ او د باطل سره ګډوډوئ م وانتم تعلمون او حال دا تاسو پوهېږئ چې د دې پټول دا غټه ګناه ده د دې حق نه مراد مه ګډوډئ حق د باطل سره د حق نه مراد تورات واخله او د باطل نه مراد خود ساخته تورات واخله چې د ځان نه جوړ کړی حکم دی د حق نه تورات مراد دی او د باطل نه هغه چې د ځان نه کوم تورات جوړ کړی مراد دی چې تاسو دا هغې سره مه ګډوډوئ وتکتموا الحق مه پټوئ حق د دې نه نه د رسول الله مبارک نبي علیه السلام صفت مه پټوئ وانتم تعلمون ان کتمانه اثم عظیم تاسو په دې پوهېږئ چې د دې دا پټوله دا غټه ګناه ده یا تاسو پوهېږئ چې دا نبي را لېږلی شوی نبي دی او حال کونکم عالمین بضرر الکتمان یا دا ستاسو په کېدل د حال ستاسو کې چې تاسو په دې خبردار یئ چې د پټولو څه ضرر دی په هر څه پوهئ واقیموا الصلاة او قائم کې منځ وآتوا الزکاة ورکې زکات مستحقین ته ورکو رکوع کوي مع الراکعین سره د رکوع کوونکو نه صلوا مع المصلین محمد واصحابه صلو تاسو مونځ کوئ د مونځ کوونکو سره چې محمد صلی الله علیه وسلم دغه ملګري دي واقیموا الصلاة او قائم کې مونځ واتو زکات ورکې زکات ورکعوا مع الراکعین معنا اے صلوا مع المصلین مونځ کوئ سره د مونځ کوونکو نه دا ذکر د جز دی او مراد ته کل دی ټول مونځ کوئ بیا دې کې ځان له خبرې د هغې ته نظم په هغې ما ډېر بحثونه دغه کړي چې د رکوع دا تخصیص ولې وشو د یهودو دغه په مونځ کې د رکوع دا ټول بحثونه دي بیا به چېرته انشاءالله وکړو رکوع کوئ سره د رکوع کوونکو اتأمرون الناس بالبر آیا تاسو حکم کوئ خلکو ته په بر په نیکۍ وتنسون انفسکم او هیروئ یعنې پرېږدئ نفسونه خپل ځانونه خپل وانتم تتلون الکتاب او حال دا چې تاسو کتاب لولئ تورات افلا تعقلون آیا تاسو عقل لرئ آیا تاسو حکم کوئ خلکو ته حمزه د پاره د انکار دی تأمرونه کې ناس نه خپل اقربا او بر نه هغه ایمان په نبی علیه السلام مبارک باندې داسې کارو چې د دوی د علماو د یهودو نو دوی به خپلو مسلمانانو رشتهدارو ته ویلې وی تاسو د نبی علیه السلام په دې دین مضبوط شئ دا حق دین دی وی هغوی ته به یې دا ویل خپله به ایمان نه راوړو نو الله پاک فرمایي اتأمرون الناس بالبر آیا تاسو خلکو ته په بر او نیکۍ او په ایمان حکم کوئ او خپل ځانونه پرېښي دي
وانتم تتلون الكتاب وحال لا تاسو کتاب لولئ افلا تعقلون تاسو عقل کار نه اخلي چې اول جان وي او بیا جهان وي الکه مختار اول ځان دی او بیا جهان دی ناول خو ځان له ایمان نه وړي کنه نور غم سره شته او ځان غم سره نشته اوس راشه دا تنسونا تاسو یې روي یعنی پرېږدئ ذکر د ملزوم دی مراد د لازم دی د نسیان سره پرېښودل هغه لازم دي که نه نو تاسو هېروئ خپل ځان خو چا نه هېرېږي او پرېږدي وانتم تتلون الكتاب وحال تاسو کتاب تورات لولئ او په تورات کې وعید د مخالفت د امر نه د پیل چې د چا امر یو شان یو پیل بل شان دا خطرناک خبره ده اوس یو مسله یو سړی په خپل یو خبره باندې عمل نشته دا بل چاته ویلی شي که نشي ویلی ظاهر نه خو دا معلومه شو که نه خو موږ دلته د ایمان خبره وکړله په نبی علیه السلام مبارک باندې مطلب د آیات دا دی چې واعظ به په خپل وعظ ضرور عمل کوي مطلب د آیات څه دی دا دی چې واعظ څوک نصیحت کوي او په خپل وعظ باندې ضرور عمل کوي او دا نه چې فاسق بچاته د نیکی حکم نه کوي د آیات مطلب دا دی چې څوک چاته نصیحت کوي ناغله پکاري چې خامخا په د نصیحت په خپل عمل وکي او د آیات مطلب دا نه دی چې فاسق سړی بچاته د نیکی حکم نه کوي اتأمرون الناس لکه ته پخپله یو سړی پخپله مونځ نه کوي بل ته ته مونځ کوه نو هغه له پکار دی چې پخپله شروع کړي نو خبر به مضبوط وي خو بل له دا نه دي پکار چې دا پیغور له ورکړي چې ته پخپله مونځ نه کوې او ماته وې دی بل ته چې وایي نو په دې به ورته ثواب ملاویږي اگر چې خبره خطرناکه ده چې خپل هم پې عمل وکړي نو بیا به خبره مضبوطیږي په بعضې کار چې په خپل عمل نه وي نو بل ته وایي الله پاک به تا کې عمل پیدا کړي پوهېږي یو سړی بل ته وایي لکه تهجد کوئ تهجد خپله نه کوي بیا ورځ سوچ وکړي چې په خپله نه کوم نور ته وایم الله پاک توفیق ورکړي نو کوم سړی چې په خپل علم په خپل عمل نه کوي نور ته وایي د مثال علي صاحب د شمع سره مثال ورکړی دی شمع سوځېږي خپله ځان ویلي کوي او بل ته رڼا ورکوي خپله ویلي کېږي او بل ته رڼا ورکوي شفیطانوي صاحب بعضې علما هغه دشمن مثال ورکړی خو مثال یې د دغه دی د ستنې دی ستنه نه وي د ګنډلو ستنه نورو له کپړې ګنډي کمیسونه ګنډي خلکو له کپړې ګنډي او په خپله ځان له یو پرتوک جوړ نه کوو چا پورې بغیر کپړو ده پوه شو که نه نو مثال یې د ستنې شو مثال یې داسې یو چې نور خلک هغه یو کوي اوبو څکلو خوراک له بوځي او په خپله نهار واپس راځي وانتم تتلون الكتاب او حال داس کتاب التورات افلا تعقلون تسقنا واستعينوا بالصبر والصلاه او امداد حاصل کئ مدد حاصل کئ د پاره د حصول د ټولو کارونو د حاصلېدلو د ټولو کارونو خصوصا د پاره د اظهارې د حب مال او حب جاه يهودو کې دا ډېره لویه مسله پرته ده مال مینې په زړه کې سم ورنه وتې وه او د خپل نفس هغه خواهشات او د ځان نه متاثر و ډېر زیات او دا د هلاکت خبرې دي خاص سړی چې په ځان ته څه وایي او د مال مینې دی خلک دې ځینو ته رسولي دي
وانها یقینا دا منز لکبیرۃ لشاقۃ خامخا سخت ده الا الخاشعين مگر په عاجزي کوونکو یریدونکو د الله تعالی پاغي باندې سخت نه ده. نو یاد ساته ته خود من خو کو سخت نه ده خو په عاجزي کوونکو باندې سخت ده. یا مع حضور القلب چې زړه دې پکې حاضر دسي مزګران ده. دا زمونږ منځونه خدای دې بس قبول کړي دې مونږ نه پس دا دوام کوي چې الله په دې موږ منیسا ته شو ګان دا قائمول نه دي دا بس هغه ادا ده خو ادا مشابه بالقضاء او ته کو څه ته وي دا کې سم نه ده. یو عالم خلق له شپته کاله امامتي ور کړو ډیر الله ول انسان ډیر نو خو ته دا څنګه ستاسو نوم دی د خلکو باندې څونه کلونه یا تقریبا شپته کاله یا چې دومره واخو شو چې دې مسجد په دروازه باندې ما خپای خیره کنه د الله نه سیواز ما په لړ کې نور څه نه وي صرف الله ته توجه په جمعه ته چې څنګه نه وته د دنیا یو سوچ ما چې حضرت اندر راغله ذهن اندر راغله دا غب دیس دا موز ګران دی سخت دی. دا ها ضمیر په دی و انها کې د صلات ته دی ځکه چې هغه اهم او مقصود به ذات دی. یا د ها ضمیر مرجع چې کوم د استعانت دی واستعینوا پیل په ضمن کې دی د هر پیل په ضمن کې مصدری کنه یا امور مذکوره دي. دا صلات او صبر دوانه ګران دي. الذين کسان یظنون چې یقین کوي انهم چې یقین دوی ملاقات ربهم ملاقات کوي خپل رب سره په بعث باندې ښه د مرګ پس دوباره ژوند کوي و انه یقین دوی چې الیه الله تعالی راجعون واپس کیدون کړي. ځوان یاد ساته چې دا هغه ځواني منطقي نه دی ښه ګمان معنی ونه کېږي یو سړی چې دا ګمان کوي چې یار ګمان مې دی چې زه به الله سره ملاقات وکړم دا مؤمن دی دا خو د عقیدې خبره ده او کنه دا خو ایمان خبره ده په ایمانیاتو او په عقایدو کې دا شکونه چلیږي د شک چې وکړو چېرې ته کېدی شي قیامت وي بس کافر شو کنه کافر سخکر خو نه اقسام د ځان د دنیا په کارونو کې په امور د دنیا کې مباح دی ګمان چې بازار کې بدل شي وي مثال تاسو ته پوز کېرته کې دې شي دا یو ګمان دی. په احکام شرعیو کې واجب العمل دی لکه تا په اصول کې ویلي چې خبره واحد باندې عمل کول دا ځون نه دي کړ او حسن ظن په مسلمان باندې مستحب دی او بدظنی په مسلمان باندې مکروه ده او ځن د عقیدو په خبرو کې دا کفر دی ښا لکه یو سلام کې دیش نبی اسلام پیغمبرو زمونږه کې دیش الله یوي کې دیش قیامت راشي دا ټول یا زما ګمان دی دا کفر خبري نو ځکه دې ځن نه مراد یقین دی دې ځن نه مراد څه دی یا د ځن نه مراد خیال دی یعنی دوی په خیال کې دا خبره وي چې موږ به د خپل مولا سره ملاقات کیږو یعنی مرګ ورته یاد وي یعنی مراد د ځن نه منطقي نه دی چې جانب راجح ته وایي مراد د ځن نه منطقي نه دی چې جانب راجح ته ویل کیږي. یظنون دی یقین کوي انهم یقینا دوی ملاقات کوي د خپل رب سره ملاودون کې وانهم یقین دوی چې الیه هغه ته الله تعالی راجم واپس کیدون کی ایت ورګرسي لږ وقفه وکړي یو لاس منټه وقفه وکړي. صدق الله العظیم. یا بنی اسرائیل دې ځکه دوباره دا خبره ذکر شو وړاندې ذکرو نو دیتا دلته اوس تفصیل بعد الاجمال ده تفصیل بعد الاجمال مخکې تفصیلا نو ویل شوی
اجمالی خبره وا اوس بلک تفصیل کوي یا دا دوباره چې یا بنی اسرائیل دا ندا دوباره مکرر شوه منځ کې اوږد فصل او جدایي راغلله نو دوباره یې راوړل یا بنی اسرائیل زمونږ یو شیخ صاحب معنا کوله تقریبا مفتی جمعه ګل صاحب دامت برکاتهم الله علیه هغې به ویل چې ای اولاد د هغه چا چې تاسو ته د بندګۍ د الله ویلي دي دا چې پته نه د هغې د کم شیخ نه اورېدلي والله اعلم خو ای اولاد د یعقوب علیه السلام یاد کوي نو یادولو خبر مې ته کړې وه که نه وه کړې چې یادول څه ته وایي چې تاسو شکر وباسئ اصل کې دا دینه د ایمان هغه مطالبې دي ښه تاسو په دې پیغمبر ایمان راوړئ شکر خو دغه دی که نه د الله تابعداري دغه ده تاسو یاد کې نعمتونه زما انعمت علیکم چې ما کړي په تاسو باندې نو په چا یې کړي وو په پلارانو په نیکیانو باندې کړي خو د پلارانو څه نامات د بچو سره نه دي چې ستا پلار ته څوک په ګاډي کې سیټ پرېږدي خیال ساتي که نه ساتي تا دې خو نه دی پرېښی وانی یقینا زه چې ما فضلتکم ما فضیلت درکړی تاسو ته علی العالمین په څه باندې فضیلت مې درکړی تاسو ته تاسو ته کو ستاسو پلارانو نیکونو ته او که نه دا وایه ګوره دی ته فضیلت نه اوس خاتم الانبیا راغلی دی اوس خو دی نه چلیږي دا خو خاتم الانبیا نه پس خبره ده هغوی راغلي دنیا ته اوس خو دی ته فضیلت نه و که نه اوس خو د خاتم الانبیا امت فضیلت دی کنتم خیر امت اخرجت للناس دا ردی پلارانو نیکونه یادی چې هغې له موږ فضیلت ورکړو علی العالمین په عالمینو باندې دغه زمانې په خلکو باندې په عالمینو د هغې د زمانې علی اهل زمانهم کو دا فضیلت کلی اخلی چې په هر اعتبار سره فضیلت دی نو دا بیا د خپل زمانې سره دی چا سره دی د خپل زمانې په خلکو باندې واقع چې فضیلت و دی بنی اسرائیلو ته الله په یاره په دې کې داسې خلک تیر شوي که نه چې اویا کاله چیلې ایستې دي داسې ماشومان هم نه بعضې پکې غلط خطرناک خلک هم پکې وو خو داسې هم پکې تیر شوي دي چې د ورځې 4 سالو خو 15 سالو خو 300 پورې پیغمبران د ورځې شهیدان کړي دي دا بس ښه خلک پکې وو عجایب پکې ډېر عجیبه خلک پکې وو ډېر عبادتونه یې کړي خو دې امت له خو الله ډېر لوی شان ورکړی دی که نه داسې خلک پکې تېر شوي چې هغه څومره وخت عبادت کړی دی که نه زمونږ د زمانې ځوان به دونه وخت فیسبوک ونه کړي ښه پوه شوې دونه وخت به څوک نیټ هم استعمال نه کړي دې زمانې خلک او یا کاله خو د عمر نه دی که او یا کاله ته هم رسېدو نو بیا هم چې دې 24 ګنټې په اویاو کالو کې موبایل چارج تم کې نه دي که نه داسې بیټري پکې لګېدلي نو کېدای شي بیا هم د هغه د عبادت عمره دې موبایل ونه ګوري دا مې ولې ویل دا بجلی لاړه دا جنریټر و بند بس فضلتکم علی العالمین او یقینا ما فضیلت درکړی تاسو ته عالمینو باندې د خپل زمانې په خلکو نو که دا فضیلت کلی اخلی نو دا به د خپل زمانې په خلکو دی په دې امت فضیلت نشته صحیح تا که په دې خبره پوه شوې ته پوه شو لکه پټکي وایي پټکی وی او سبق ته غوږ نه ږدي ښه هسې خوشحاله او چا ویل چې دا تفضیل او فضیلت من وجهین دی
هغه دا چې ګوره د کې کثرت الانبیاء وغیره راغلي او کنه ډېر پیغمبران په دې کې په زرګونو پیغمبران راغلي دي ښا او دغه رنګ دی ته من او سلوا او دا څیزونه میلاو شوي کنه نو موږ ته خو نه دي میلاو شوي نو دا هغه فضیلت جزئی دی او فضیلت جزئی د کلی سره منافات نه وي په یو فضیلت باندې انسان د نور ډېرو فضیلتونو والا نشي مخکې کېدی پېښ په خبره باندې اګه زه به یو خبره وکړم هجرت کې مخکېوالی خو ښه خبره وکنه چې چا هجرت مخ کړی هغه فضیلت ډېر دی کنه عمر صاحب رضی الله عنه د ابوبکر صدیق صاحب نه مخکې هجرت کړی دی دا فضیلت جزئی دی خو هلته د صدیق درجه خو هغه خپله اوچته ده کنه اخو نور کلی خو هغه مخکې دی او خو د نبی علیہ السلام په ملګرتیا کې هجرت کړی دی کنه یار غار او یار مزار ورته ویلی کېږي نه خو بیله مسله ده ډېر خلک په دې په تمه یې وایي مړه خدای دا بن اسرائیل وایي د دې داسې وکړي وایي که دی دا ناشکري نه وی کړی به موږ ته مرڅه مړه به تیار وې او خوراکونه به وې هلکه هغې خو صرف هغې ته په خاص ځای کې وانی فضلتکم علی العالمین یقین ما تاسو ته فضیلت درکړی نو دی ته ورکړی و دی مشرانو ته ورکړی و آبا او اجدادو ته ورکړی و خو تاسو ته ما ویلي و فضیلت الآبا شرف للابناء د پلارانو فضیلت د بچو دپاره شرافت دی ډېر خلک د پلارانو په نومونو باندې مزې کوي دا پلار د ښه سړی تېر شوی دم خټ خوند کوي ډېر خلک داسې که نه په دې غټو علماو کې ګورئ پلار غټ شیخ زوی دونه عالم نه خو چې پلار یا مړ شي یا دغه شي بس بیا د زوی نمبر شي دا ولې